جلوانان د ضلع مدکن هغه ښکلی سیاحتي مقام دی چې د سوات د سیند په غاړه پروت دی. دلته د سیند پر سکونه غاړه ګڼ شمېر سیلانیان ځان ته رابلي، خو د دې ښکلا ترڅنګ اوس یوه داسې ستونزه رامنځته شوې چې د سیمې د حسن ترڅنګ د خلکو او سیلانیانو ژوند هم اغېزمنوي. د جلوانان په دې ښکلي مقام کې د ګندګو د غورځولو لپاره ډمپینګ سایټ جوړ شوی چې له وجې د سیمې فطري ښکلا په ککړتیا بدله شوې. یاره جی تقریبا د ډېر وخت راسې موږ به دلته راتلو، تقریبا په روزانه بیس باندې یا کم سے کم د زیارت پر روز یا د جمعې په هفته کې یو ورځ به خامخا موږ راتلو، دلته به چکر له موږ راتلو او ته یقین وکړه چې دا ځای به ټول آباد و، دلته به ډېر خلک راتله، د دې سوات ترې اوبو نه به یې خوند اخیسته، دلته به د فرش ایر نه مستفید کېده. خو چې کله نه دلته ټي ایم اې دا ګند راوړه شروع کړي دي، نو تاسو یقین وکړئ زه نن ډېره موده پس راغلم او زه په دغه ځای چې راوړېدم نو بیخي په دغه ځای خو د راوړېدو شان نو بیا دلته مې وکتل دلته کې دا ځای بیخي هغه چې کوم یو ټورست سپاټ و نو هغه بیخي خالي شوی دی، دلته کې بیخي یو تن هم نشته دی، هغه ځای بیخي شړ شوی دی او د دې چې کوم ښایست دی نو هغه هم د دې ګند د لاسه. تاسو یقین وکړئ چې زه دلته د دې سره ښه کافي په ډسټنس ولاړ یم، خو د دې ځای د دغې څیز دونه بیډ سمیل دی چې دلته کې ماته اوس ودرېده هم مشکل دي او دلته کې چې کوم دی دا خبرې کول ډېر ماته اوس مشکل دي ځکه د هغه بیډ سمیل د وجې نه. یاره په کار دا ده چې دوی هغه ځایونه ټارګېټ کړي، پته نه لګي چې دوی له څه شوي دي، که بړخیله ټیم یې و نو هغه به بیا باډوان د هغه ځایونه چې یاره خلک ورته ځي نو دوی د خلکو پسې ګند راوړي، په کار دا ده چې د خلکو نه دوی ګند اخواول. د مقامي خلکو په وینا د ټي ایم اې تاڼه بیځای لخوا جوړ شوی ډمپینګ سایټ له وجې دلته هره ورځ ګندونه راوړل کیږي چې د بدبویۍ او چاپیریالي ککړتیا سبب ګرځي. دوی وایي کوم ځای چې باید د سیلانیانو د تفریح او د طبیعت د ښکلا مرکز وي هلته اوس د ګندګو ډیران لیدل کیږي. دا مرداري دی کې کو سپام بیماری ده، یو دا ډیران دی، یو هغه ځکه سره دی دا غشاران نه بره پاغه دي کې ډیران دی، یو بره د هوټل سره ډیران دی، دا ګندري دغه ځای چولی ده هغه نو دغه ګونه دي دغه یو چې دی نو د سیند په غاړه خلک کینی خیمه ولا چې دم نه پریږي، ګرمي راځي خامخا راوځي نو آباد په هوا ولېږي ګنټه یو نیمه کینی هغه یو ګنټه یو نیمه ګنټه هغه باندې دغه کې دا څه کې دا خراب شي. دا ګډه دین نه دا اوس د شی چې دا ناس زید سیند غاړه ده، دا اوس د خلک دلته ځان مازیګری شي ځان د کینی د هوا ماته کینی دغه تکینی او دلته دا ګین دی دا ګند دا ټول دا ګند چې یو داسې دی یو هغه برز لګېدی. اوس د جلوانانو د خلکو سترګې د اړونده ادارو لوري ته دي چې آیا د دې ښکلي سیاحتي مقام د ساتنې لپاره به عملي ګامونه پورته شي او که د سیند په غاړه به د ګندګو دا ستونزه همداسې دوام لري.